فی الحال په دې وخت کې د پاکستان یو کس دوی سره گرفتار دی، سېنیټر مشتاق غنی. وزیر اعظم پرون بیان ورکو، په هغه بیان کې د سېنیټر مشتاق غنی د خپل پاکستانی تذکره هم نه ده کړې. وایي د 400 نفره کسانو په هغوی باندې دوی حملاور شوي دي او دا یې گرفتار کړي دي. وایي مونږ د عددي پرزور مذمت کو او دا کسان دې رها کړلی شي. هلکه د خپل کس تذکره پکې وکړه، ورته ووایه چې زما پاکستان یو عام کس هم پکې نه دی، زما د سېنیټر دی، سابقه سېنیټر، دلته ډېر معروف شخصیت دی، په هغه پسې وروسته خلک ولاړ دي او هغه په دې قافله کې وتا گرفتار کړی دی. او که زما دا کس په 24 غنټو کې ملک پاکستان ته را واپس نشو نو بیا به ستا سره هغه لوبه کوم چې د انډیا سره مې کړې وه. ته بیا ګوره چې دی څه کوي. خو دوی سره خبرې نشته دی، دوی له خو چل نه ورځي د خبرو. داسې خبرې څوک کوي لکه دا ته چې کوي، دوی له د خبرو چل هم نه ورځي. هغه غیرت خو لا پرېږده، هغه بهادري خو لا پرېږده، هغه ولولا او جذبه او جهاد او د جهاد شوق او شهادت هغه خبرې خو لا لرې که. د هغې ټولو شیزونو تعلق خو د اسلام سره دی. کم از کم په معاشره کې اوسېږي، سیاست ته راوتې د یو پالټۍ د خبرو چل خو زده کړه. تا چې کوم بیان ورکړه دا د ورکولو دونه کمزوري خبره دوی وکړي په دغه موقع باندې. باقاعده غیر ملکیانو هغوی له ټایمونه ورکړل چې دونه ټایم دی تاسو سره، زما دا کس دی پکې، او که زما دا کسان بشمول د خپلو ټولو ملګرو، که ورسره مسلمان دی او که غیر مسلم دی، پاکستانی دی او که غیر پاکستانی دی، زما د ملک شهري دی او که نه دی، خو چې په دې کشتۍ کې ورسره سپی هم سورو او تا په دې کشتۍ باندې لاس ور اچولی دی، نو د هغه کشتۍ که یو کس هغه ستا سره پاتې کېږي نو هم ماته قابل قبول نه دي. دا ټول به راله راواپس کوي او دونه ټایم دی تا سره. کم از کم خبره خو درنه وکړه، جرأتمندانه خبره وکړه.